بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، افغانستان کې 13 شپه څه شوي دي، یا په کم ځای کې اټیک شوي دي، یا کم ځای ته نقصان رسولی دی، یا کم کسان پکې شهیدان شوي دي. په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب ډېره مننه د پروګرام کې وخت راکولو. مننه شاجي، تاسو بیګا تاسو څنګه خبر وکړه چې بیګا په افغانستان کې څه شوي دي، کم ځای بریدونه شوي دي او څوک پکې په نښه شوي دي. نو کنفرم ریپورټس نشته چې څوک په نښه شوي دي، خو چې کوم هلته د افغانستان میډیا ده، نړیوالې رسنۍ دي، نو هغوی دا کنفرم کړې ده چې او اټیکس شوي دي. هلته چې کومه د افغانستان میډیا ده، نو هغوی خو دا دعوه کوي چې کوم جیټس ایر سټرایکس شوي دي یا ډرون اټیکس چې کوم دی شوي دي او بالکل په کابل کې شوي دي. ځینې پکې دا وایي چې په پکتیا او خوست کې هم څه کاروایي شوي دي. بهرحال دا کنفرم نه دي، خو د کابل هغه کنفرم ده. اوس په دې عقله چې کوم هلته ذبیح الله مجاهد صاحب دی، د چې کوم امارت اسلامي دی، هلته چې کوم عبوري حکومت دی، د هغې ترجمان د طالبانو، د هغوی چې کوم ټویټ دی هغې ته مونږ وګورو، نو هغوی وایي چې یو برید شوی دی او مونږ لګیا یو چې کوم حقایق دي یا څه دي نو هغه راټولوو. نو هغوی هم کنفرم کړې ده. نورې چې کومې رسنۍ دي نو په هغې کې هم دا خبرې اترې دي. ویل کېږي ریپورټډلی چې کوم د ټي ټي پي امیر دی نورولي مسعود، نو هغه په نښه شوی دی او د هغې سره چې کوم دوه ملګري قاري سیف الله او خالد مسعود دا په نښه شوي دي. بهرحال دا انکنفرمډ ریپورټس دي، ځکه چې هم بیګا بیا په سوشل میډیا باندې او په میډیا داسې اډیو مخې ته راغلل چې په هغې کې هغه نورولي مسعود هغه ته منسوب کېږي او هغه وایي چې هم دا نننۍ ورځ ده او زه چرته یم. خو که موږ وګورو نو په دې عقله اوس متضاد اطلاعات دي، لا کنفرم چې کوم دی نو څه ریپورټس نه راغلی. خو بهرحال چې کوم برید دی هغه شوی دی، دا هم کنفرم نه ده چې دا د جیټس اټیکس دي او دا چې چا کړي دي، ځکه چې وی راغلی وي. ټکر صاحب دي الزامات په چا باندې لګوي؟ هلته نه، خو چې کوم هلته په سوشل میډیا دغه دی نو هغوی ګوتې بیا پاکستان ته نیسي، خو څه کنفرم نه دي. ځینې پکې دا خلک هم وایي چې جون کې مخکې ډرون اټیکس ټول دلته امریکې کړی وي او اوس هم دا امکان دی چې کیدای شي دا امریکې کړی وي. اوس په راځو دې ته چې حالات دې ځای ته ولې راورسېدل. ګورئ، څو ورځې وړاندې ماسکو فارمیټ شوی دی، په هغې کې چین، روس، ایران، پاکستان د دوی یو واضحه موقف و چې په شریکه به موږ د بدامنۍ خلاف په دې ریجن کې کار کوو او کومه خاوره، کوم ځای یا کومه ډله چې هغه امن ته نقصان رسوي، نو بیا به موږ دا حق لرو چې موږ لکه مطلب دا دی د خپل ځان تپوس وکړو. تاسو وګورئ اوس چې کومه د اټیک شو یا نو دا واضحه پیغام دی د هغه ماسکو فارمیټ چې شوی وه او په هغې کې افغانستان هم و، په هغې کې مطلب چې انډیا هم وه. نو دا یو میسج دی هغه خلکو ته، هغه پروکسیز ته یا هغه قوتونو ته یا هغه ډلو ته چې هغوی د امن خلاف کار کوي. صحیح ده. اوس دلته دا هم یو دغه دی چې ګورئ په دې باندې د افغان دولت چې کوم دی یا مطلب چې عبوري حکومت یا طالبان حکومت، د هغوی واضحه څه داسې احتجاج مونږ ونه لید چې لکه دا څه شوي دي. نو دا هم یو اشارې دي یو قسم لا چې هغوی ګینې په دې اګري شوي دي. دا اس یو تجزیه ده یا دا چې د ماسکو فارمیټ کومه اعلامیه ده یا واضحه د هغوی ارادې وي، نو آیا هغه مني؟ بله شاجي مهمه خبره دا ده چې هم په دې دوران کې چې دا حالات مخې ته دي، نو د افغانستان چې کوم وزیر خارجه دی هغه په فسټ په لومبۍ آفیشل دوره باندې انډیا ته رسېدلی دی. 8 ورځنۍ دوره ده او دا لومبۍ چې کله نه کابل فعال شوی دی، کابل سقوط شوی دی، هلته امارت اسلامي راغلی دی، نو دا د دې لومبۍ چې کومه آفیشل دوره ده نو هغه وشوه. اوس دې کې 2-3 خبرې دي مهمې. یو خو انډیا په سفارتي توګه افغانستان نه مني، صحیح ده، بلکې 13 چې کومه زاړه طالبان و هغه وخت کې 90s نه 2000 پورې، نو د هغې ټکر صاحب چې مني نه، نو بیا د افغانستان وزیر خارجه په دوره باندې انډیا کې څه کوي؟ نو د ملکونو خپل انټرسټ وي که نه، او هغوی ته بیا هغه چې کوم پروسس دی هغه وشو، اجازت میلو شو، لاړل، انټرسټ خو وي. بهرحال دا ستاسو خبره په خپل ځای ده چې په سفارتي توګه یې نه مني، خو د ملکونو چونکې خپل انټرسټ یو بل سره رابطه کاري کوي، دغه کوي، اوکې. خو ګورئ سوال دا دی چې انډیا چې هغې زاړه طالبان هغوی یې د سره تسلیم کړي نه وو، منلي نه وو، خو اوس دا نوی سیټ اپ چې کوم دی، دا نوی رژیم چې کوم دی، نو د دې سره هغوی ورو ورو اړیکې سیوا کوي
او اگر چې کم لکه مطلب په د ماشومانو په تعلیم بندیزونه دي، د زنانو په حقونو بندیزونه دي، نور چې کم سیزونه دي په هغې بندیزونه دي، خو د دې باوجود انډیا لګیا ده هغه ځان ته ډیموکریټک ملک وایي، جمهوري ملک وایي. خو دا ځکه چې هغې اوس دلته په افغانستان کې خپل اثر رسوخ یو ځل بیا سیوا کول غواړي که نه، لکه د ریجن کې کم گیم دی نو په هغې کې ځان ان کول غواړي. ګورئ چې کومه انډیا ده که نه د هغوی کوم سیاست دی یا تاریخ دی، نو دا د هغوی هلته دا مشهوره خبره ده که تاسو مضبوط دلی غواړئ چې دلی دې مضبوط وي نو تاسو له به کابل په موټي کې ساتل وي. نو انډیا دغه کوشش اوس کوي چې هغه په څه طریقه راشي. نو اوس بهرحال هغوی خو یو قسم نه منافقت کوي ځکه چې په سفارتي توګه ورسره تعلقات نه ساتي او وړاندې هغوی ډېر سلو کار کوي، لکه دلته تجارت او سکول جوړو او سړک جوړو او اسپتال جوړو او پروجیکټس راوړو او ورو ډېر په مزه کار کوي که نه، هغه خپل انټرسټ ګوري. خو مونږ ته به اوس په کار وي دلته چې دا کم ډیولپمنټس کېږي نو د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې په کار دي. او اگر چې ګیلې معنی به وي لکه تاسو ګورئ هغه ورځ وزیر دفاع د پاکستان خواجه آصف هغه په واضحه ټکو کې ویلي چې انف از انف. پرون شهباز شریف صاحب وزیر اعظم شهباز شریف صاحب هغه ویلي چې بس ډېره وشوه، اوس په مونږه د ترهګرو د ملاتړو او د دوستنما دشمنانو خلاف کاروایی کوو. نو بهرحال چې کوم ریجن کې حالات دي نو هغې ته کتل پکار دي او د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو هم آهنګي په دې حالاتو کې ډېره زیاته ضروري ده. لکه تاسو ګورئ پاکستان بیا دا غوښتنه کوي چې چون کې تاسو په دوحه معاهده کې دا منلي دي، په دوحه زوکړه کې چې پریکړه کې چې یعنې موږ به د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف یا د نورې دنیا خلاف نه استعمالیږي، خو پاکستان دا ګیله لري او دا الزام لګوي چې د افغانستان ځمکه زموږ خلاف استعمالیږي ځکه چې د هغې ځای نه بعضې عناصر راوړي هغه دلته امن ته نقصان رسوي یا ټیکس کیږي. نو ځکه اوس پاکستان دا خواجه آصف وزیر دفاع دی، وزیر اعظم کلاو ټکو کې ویلي دي. نو بهرحال حالات چې هر څنګه وي خو ګاونډ دی نو دې دواړو لا خپل ګاونډګیرۍ ته کتل پکار دي. د ریجن مطلب ګوره چین، انډیا، روس، ایران، پاکستان، افغانستان دا ډېر امپورټنټ دي، ډېر امپورټنټ ریجن دی او دې ریجن په ټوله دنیا کې اوس اهمیت ترلاسه کړی دی. نو دواړو ته به دغې اهمیت ته هم کتل پکار دي، د ټولې نړۍ په دې سترګې دي. بیا ټرمپ ریسنټلی دا ویلو کولوي ویلو چې زه باګرام غواړم واپس یې غواړم که نه، نو هغې ارادو ته به هم کتل پکار دي چې څه روان دي. نو ګاونډګیرۍ ته کتل پکار دي. بل لکه چې کومې ګیلې معنی دي نو لکه اوس پاکستان دا ګیله کوي چې ستا ځمکه زموږ خلاف استعمالیږي او هغوی ته وایي چې کاروایي وکړي، هغوی نه کوي. نو بیا دوی دلته وایي چې دا زموږ حق دی، موږ حق به جانب یو چې خپل تپوس وکړو ځکه چې موږ پسې راځي او موږ په نښه کوي نو بیا به موږ ځو. نو بهرحال دواړو لا په دې کې ډېر احتیاط پکار دی او خپل هغه تعلقات داسې ځای ته نه دي رسول پکار چې هغه پرې شي، بلکې سیاسي، سفارتي، تجارتي کم چې زمونږ انالیست دي تجزیه کوي او په دې پوهه دي، سټریټیجک ډیپ باندې پوهه دي، نو پکار ده چې هغوی پکې خپل کردار ولوبوي. اخرنی سوال او لنډو ټکو کې جواب راکړي ټکر صاحب. یو خوا افغان کډوال روان دي، هغوی دغه وینا کوي چې اخوا نه کاروبار شته نه سروزګار شته، بل خوا دغسې حالات ورته جوړیږي، نو آیا د هغوی په دغه باندې څه اثرات به غورځي؟ ډېر اهم سوال دی شاجي دا ډېر اهم سوال دی. ګورئ افغان کډوال چې دلته وو 40 لکه نو دا د پاکستان سره یو کارډ وو، ټیک ده. نو د کابل چې کوم دی نو هغه سره به پې خبرې اترې کېدی شوې. اوس پاکستان چې دا موو کړی دی چې تاسو وځئ غیر قانوني نو خامخا د دې خو به څه اثرات وي. لکه هغه کمزوري اوس د کابل پاتې نه شوه، کار حکومتي، خو دا د هغوی یو کمزوري وه چې تا به ورته ووایه لکه دا چلو که ګینې ګوره کسان درلیږم، اوس خو یې ته لیږې که نه، نو هغه څیز خو لاړ. لکه د کډوالو خبره هم دا ډېر زیات مهم سوال دی. بهرحال د سټیټس ترمنځ مونږ د رابطې خبرې وکړو نو بیا دا وړې خبرې پاتې شي ځکه چې ګاونډ ګوره د مالدیپ سره او د سریلنکا سره ته هر څوک پرېږدی بس یو ورځ 2 ورځې کار څه کوي، خو ګاونډ ته نشي بدلولی. نو مونږ دا بیا وایو چې ګاونډ به پکار یو دواړو ملکونو لا احتیاط پکار دی. ډېره مننه ټکر صاحب د وخت راکولو. ګرانو کتونکو تاسو د ټکر صاحب تجزیه واورېده په دغه افغانستان چې کوم برید شوی دی. دا زموږ نننی پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکې اجازت دلوي الله پامان.